الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت مخکې ذکر کړو چې د کافرانو یعنی مشرکانو د مکې معظمې یا ګیر چاپیره چې کوم دی به د لوریانو نسبت کو رسول الله رب العزت پسې چې د الله رب العزت دا فرشتې د الله لوریانی دي، نعوذ بالله من ذلک. نو الله رب العزت اوس په دې آیات مبارکه کې فرمایي چې دی په دې خبره باندې دومره پاخه ولاړ دی او کلک دی او د دې نه خوځي نه. ام آتیناهم آیا ورکړو موږ دیو ته کتابا کتاب من قبله وړاندې د دینه وهم به بس دی په دغه کتاب باندې مستمسکون په مضبوطیا سره ولاړ دی یا ټینګ دی کلک دی. که دی له موږ مخکې څه کتاب ورکړي څه دلیل ورسره نو بیا خو صحیح ده، بیا خو خبره ټیک ده، بس په هغې باندې کلک ولاړ دی او ایثار دی، نو بس بیا خبره روانه ده، سمه لار ده، بس کیسه خبره ټیک ده. او که داسې نه وي نو دا دې بیا څه بوتو بوتو سره دی، داسې وي د خدای پاک لوریانې وي ثابتوي، والله عمر ته سپک ګوري لوریانو ته مې بیا خدای له ثابتوي، دا غلطه ده. ام آتیناهم آیا ورکړي دیو ته من کتابا کتاب من قبله وړاندې د دې نه، آیا ورکړي موږ دیو ته کتاب وړاندې د دې نه یعنې د دې قرآن نه وهم نو بس دوی به په هغې باندې مستمسکون په مضبوطیا سره روان دي یا په مضبوطیا سره کلک دي ولاړ دي، په مضبوطیا سره دي، هغې مضبوط نیسلی دي. بل قالو بلکې وایي دي، نه خبره داسې نه دي سوی، بل قالو بلکې وایي دي انا وجدنا یقینا موږ موندلی دي آباءنا خپل پلار نیکونو لره علی امت په یو لار باندې په یو دین باندې، نه داسې نه ده وایي موږ یو پلار نیکه په یو دین باندې مونتی دي. و انا علی آثارهم و یقینا موږ په آثارو د هغوی باندې مهتدون لاره مومو. ورته وایي داسې نه ده، دا خبره اصل کې داسې ده، دي څه وایي بل قالو انا وجدنا آباءنا بلکې موږ موندلی دي خپل پلار نیکونه علی امت په یو دین باندې په یو لار باندې و ان علی آثارهم و یقینا موږ د هغو په قدمونو باندې د هغوی په آثارو باندې لاره مومو. نو دی به بل ځای کې الله رب العزت فرمایي اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، اگر که د دې پلار نیکه چې د په ټکي نه پوهېده په هېڅ هم نه پوهېده، هغه کمعقل و بېوقوفه و، هغې چې دی نو بل څه ته خدای وایي نو دی به هم هغې ته وایي. اوس به رام شي نو الله داسې دا د دې لوی دلیلو، نو خلک وایي ما سره دلیل دی ما سره ثبوت دی، هلکه کوم دلیل او ثبوت چې تا ته عقلي ته ور ډېر مضبوط ښکاري خو د قرآن او د حدیث خلاف شي نو هغه دلیل هغه ثبوت هغه که ته ورته حجت وې کار څه هغه د هېڅ شي برابر نه دی، هغه هسې څښا ډېران دی چې کوم د قرآن حدیث خلاف راشي. په عقل باندې دی وي چې موږ به صرف نفا صرف په عقل باندې ټول شریعت معلومول، صرف په عقل باندې ټوله لاره د هدایت معلومول دا ګران کار دی، صرف وحی علم ورسره ضروري دی. وکذالک هم دک شان ما وکذالک هم دغه رنګې ما ارسلنا موږ نو رالیږلي من قبلک وړاندستانه فی قریة په هېڅ یوه قریه کې من نذیر څوک ویره ورکوونکي الا قال مگر و مترفوها هغه الا قال مگر ویل به مترفوها اسوده حالو د دغه قري د دغه چې مضبوط خلک کمو مالدار خلک کمو، هلکه مالدارو ته ته ووایه کلمه د لا اله الا الله ووایې، هغې ورته دا دې لا څه وایي چې موږ لا یا یو بلوچ نه چا تپوس وکړو چې هلکه سردار لوی دی که خدای لوی دی، هغه ورته چې خدای خو مې لیدلی نه دی خو زموږ سردار هم څه وړوکی نه دی،
خدای خو مې لیدلی خو زنګ سردان هم څه وړوکی نه دی. نو دوی به وایي چې دا دې لا څه وایي. موږ چې ووایو چې لا اله الا الله ووایو نو د قبیلې مشر به خو زوم اوس خو به پیغمبر زما مشري کوي هغه به زما خبره چې دی نو هغه به خبره کوي او زه به اورم او دا نور به هم زما بړوتري هر چیز ختم شه هر شی لاړه په اوبو باندې لاو شه. دکه شان پیغمبر به وی چې څه وکړي لا اله الا الله وایي دی وایي چې وایي زه دا کلمه ووایم نو اوسه پورې خو د خپلو خواهشاتو مطابق زندگی وه څه مې زړه غوښتل هغه به مې کول او چې کله دا کلمه ووایم نو بیا خو به د یو قانون لاندې زندگی تیرول وي. نو چې یو کس آزاد عادت شي آزاد طبع عادت شي هغه په قانون کې را بندېدل هغه ته ډېر ګران ښکاري. اگرچې الله رب العزت دا دین د فطرت مطابق ګرځولی او په دې عمل ډیر آسان وي خو دته دا ګران ښکاري چونکې د ځان په ډانچه کې اچولی دی. نو الله رب العزت فرمایي وای موږ نه دی رالیږلی مګر الا نو همیشه دپاره امام الهند مولانا ابوالکلام آزاد رحمه الله هم لیکلی دي هغه وایي په تذکرة الانبیا کې وایي چې د پیغمبرانو او بیا وی ورپسې د هغه د وارثانو خلاف چې څوک تللی دي نو هغه ډومبنۍ مالداره طبقه تللی ده مالداره طبقه تللی ده. او الله رب العزت چې د دین اشاعت کړی دی نو د مفتی محمود رحمه الله د هغه دور رسالې دی په هغې کې یوه کې غالبا د هغه د امام الهند کول هم د ده کول دی پکې هغه وایي چې همیشه دپاره د حق د اواز چې دی دا د کمزورې ځای نه چېرته د غار نه چېرته د وړوکي ځای نه د هغې نه دا راوچت شوی دی. الله رب العزت یې بیا خور کړي. نو د دې وجې کوشش دا پکار دی. امام شافعي رحمه الله حد لیکي او کس ته امام غزالي صاحب را نقل کړی دی هغې کې ورله وایي دا خبره د کوشش انسان له دا پکار دی چې په هر حالت کې الله رب العزت یاد کی. مثال په طور هغه غربت نشته د کوم غربت تذکیرې چې په دغه کې دی. یو صحابي وی بشیر بی ابي طالب کې چې کله ګیرو نو څو ورځې راته خوراک نه میلاوي د خپو لاندې مې څه پاسته ولګېده یا مې راوچت که خولې ته مې واچو خو نن پورې راته دا نه معلومه چې ما خوړلې څه شی دی نن پورې راته دا نه ده معلومه چې دا ما خوړلې څه شی دی. او دومره پې د لوږې و تندې سختوالي زیات شو چې د ماشومانو اوازونه د اخوا د غر نه خلکو ورېدل دومره زیات شو سخت. موږ څه کړی موږ خو هېڅ سخته نه ده برداشت کړ موږ څه دي نو موږ خو الله رب العزت ته معافي وکړي. نو خبره داسې ده اوس در باندې الله راحته راوستې ده نو په دې راحته کې م الله مه هېروه نو الله به په تا چې کله سخته راشي الله رب العزت به تا نه خرابوي الله به ستا امداد کوي خو چې ته الله هېر نه کړي الله هېر نه کړي او که الله رب العزت ته په دې وخت کې هېر کړه نو یقینا بیا خو د الله خوښه ده. الله وایي چې قرآن کې بار بار راځي تاسو ته ما وي الله د دې بنده نه چې دی نو څه کوي ګیله کوي چې دې کله زه به د سخته راشي نو دی بیا ما ته اوازونه کوي او چې سخته پې نه وي نو بیا ما هېر کړي ما لرې کړي داسې نه ده پکار. نو وکذالک هم دکه شان ما ارسلنا من نور علیګلی من قبلک وړاندستانه فی قریة په هیڅ قریه کې من نذیر ویر ورکوونکي الا قال مترفوها مگر وبویل اسود حالو د دي ولی پیغمبر چې بدی اکثریت پیغمبران چې راغلي دي نو غریبانانو او دی بو الله وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیغور ورکو کنه پتا قرآن را نازلیدنه د مکی په سردار ولې نه را نازلیده پتا را نازلیده د طائف په سردار په پلان کې ولې نه را نازلیده نو دک شان چې دی هغه پیغور به ورکو پیغمبر له چې ته غریبی او حضرت صالح علیه السلام ته وی ته خو موږ د قوم مشر جوړولې ته خو موږ دا مشوره وکړه د قوم مشر جوړ عبدالله بن ابی
منافق هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سورلی مبارکه چې د هغې یو پیره هغې ورته څه دوړې شانتې وشوې نو ده ورته ډېر بد الفاظ استعمال کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم لږ خفه شانتې شو صحابي ورته مه خفه کېږه یا رسول الله وسلم انصاري ورته د دې نه مخکې دې موږ مشر جوړ و مدینې والا راغونډ شوي وو د تو اغوښتی دی دې هغه تو اغوښتی دی نو د دې وجې او بیا نو امام شافعي رحمت الله علیه خط لیکي یو کس ته هغه ورله وایي چې یو کس په غربت کې خدای یادوي نو دا د یو خط جواب کوي ورته وایي دا هم خدای ته نږدې دی خو که یو کس په پالنګونو او یا مثال په نن سبا ډبل بیډ او یو څه بل څه په دې په نرمۍ او په راحتونو کې الله یادوي وایي دا خو زرها چنده ډېر ښه دی چونکې ده ته نعمتونه آرایش هر څه شته خواهشات یې پوره کیږي د غلطو لارو ورسره بلا ذرایع شته او بیا هم دې الله رب العزت یادوي یاد یې ساتي نو دا هم ډېر بهتر دی دا د هغه نه هم غوره دی اوس موږ له دې الله توفیق راکړي موږ لیدلي دي په خدای یقین وکړه ځکه د الله بار بار وایو چې کوشش پکار دی د دین دپاره هم څه ناست کوشش پکار ما امام شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي وایي خلک وایي د خلکو دا یو خبره مشهوره ده موږ زمانې ته نسبت هم کوو حالانکې حدیث کې راځي زمانې ته غلط نسبت مه کوئ وایي معاشره خرابه ده امام شاه ولی الله صاحب وایي چې زه رایوځی شم ته رایوځی شي دا معاشره ده معاشره تعبیر زما استانه ده چې زه ورته نه وي معاشره نشته چې زه سم شم او ته سم شي معاشره سمه ده په ځان کار وکړو بیا ورپسې په خپل کشر کار وکړو الله دې توفیق راکړي نو دغه پیغور ته به هم جوړ نه شو او د کور ته به هم دین هم راشي موږ لیدلي دي په خدای چې څوک د کوره لږ ښه وي هغه ته هېڅ مسایل نه وي الله رب العزت والله هغه چې په اخلاص سره کار وکړي الله ډېره ترقي هم ورکوي نو الله رب العزت ترې الله توفیق راکړي خو دا درد غم فکر پیدا کول هم ډېر ګران کار دی جواب آسان دی خو دا درد پیدا کول ګران دی الله دې را نصیب کړي الا قال مترفوها مگر وبویل اسود حالو د دی انا وجدنا دی بسوی د نرزامنو یقینا منتلی دی منګه آبان خپل پلار نکونه علی امتن پیولار باندې پیو دین باندې و ان علی آثارهم یقینا من داغي په آثار باندې مقتدون اقتدا کون کیو نو زوړ امام زړی تراوی دی کنه نو دا خواري او خبره خو ټیک نه ارځي کی کنه نو دی وای بعد ته مستثنا وی ان وجدنا آبانا یقینا من مندری دی خپل پلار نیکونه په یو دین باندې او من دای په قدمونو باندې روان یو من په هغه باندې اقتدا کوی بس روان یو نو قال او بول ورته دی پیغمبر اولو جئتکم اگر کما را تک کړی دی تاسو ته به اهدا په ډیر هدایت باندې مما دا هغه سنا وجدتم چې تاسو موندلی دی علیه په هغې باندې آباءکم خپل پلار نیکونه اگر که تاسو ماله چې په کوم دین باندې راغلی تاسو کومه خبره کوي چې پلار نیکنم چې دی دا مونتی دی د پلار نیکنم مثال به طور د تختی الوا مونتی دا لاټین هم تی مونتی دی پلانکیش هم تی مونتی نو اگر که ما د دې نه ښه پروګرام روړی دی تاسو بیا هم زما دا ښه پروګرام نه منې او د خراب پسې روان یې نو قالا او بویل ورته دی پیغمبر اولو جئتکم اگر کما را تک کړي تاسو ته به اهدا په زیات هدایت والا پروګرام باندې مما د هغه نه وجدتم چې تاسو موندلی دی علیه پای باندې آباکم خپل پلار نیکونه خو دلته د کافران مراد دي بیا لاندې ځه موږ هم چې د پرتله به پرتله لګیا یو لاندې څوک بس چا چې کومه خبره راټینګه کړې ده دا اوس موږ کره دا ماشوم پیدا شوي نو د هغې کو داسې ورته کور ته لاړم زنانه سره غلي ګاونډیانې ګر چاپېر نه سپیلني یې لوګي کول نو ما ورته ته هم څه کیسه جوړه کړې دا خو د هندوانو رسنۍ بار شه دا ستا کار نه دا اوس زموږ کار دی ته بار نو دا موږ ځان له خپلې کیسې جوړ کړي قال اولو جئتکم د هر چا خپل خپل پروګرام دی هر څوک خپله کیسه خپل پروګرام ښه جوړوي هغه احمد شاه تنگ شوی دی اوس خو په همداس ته تنګېږي نو خپه مې خوږېږي نو چې ورته جانشیر دي کردی بوزم بیا دې خپه خوږېږي نه نه بیا نه خوږېږي چې کوکو لالا یې کردی بوزم چې نو بیا وایي نه نه بیا هم نه خوږېږي وایي حمزه دي کرم نه خوږېږي
د ارڅ په خپل پروګرام کې خوشاله دی. قال اولو جئتکم نو دی بوي به اهدا من زیات په هدایت یو مما ده وی آیا که زه راغلم تاسو ته په زیات هدایت والا پروګرام باندې د هغه نه چې تاسو موندلي دي په هغې باندې پلار نیکونه. قالو نو دی به ورته وویل انا یدا ته داسې هغه بالکل کلک پښتانه چې تاسو څه ته وایې. قالو دی به ورته وویل انا یقینا منګه بما په هغه څه باندې ارسلتم چې ته پې رالیږلې شوې چې تاسو پې راغلې به په هغې باندې کافرون انکاریان یو بالکل یې نه منو چې څه ویې وایه خو نه منو لا نسلمو په ډېرې ولاړ یو. فانتقمنا نو بس منگ انتقام واغست منهم د دویونه. الله هم د خپل انتقام نه بچ شي. د الله پکړ بیا سخت ښه خلک وایي او آخرت کې دین صرف د آخرت سره لګوي چې چاته دین زکه دا صرف د آخرت سره لګوي ګنې دنیا کې اړو څه پیدا په خدای د خلکو دا سو جوړ شوی دی چې دا دین علم دا ته زده کوي نو دا دنیا کې اړو څه پیدا نه ورکوي. دا دنیا کې هسې محض بس یو شی دی زده کوي. نه الله رب العزت په دې باندې په دنیا او آخرت کې فیصلې کوي. په بيدینه او په دینداري په دنیا او آخرت به کې فیصلې کوي. صرف د آخرت سره خاص نه ده. فانتقمنا منهم نو بس منگ انتقام واغست د دویونه. الله هم دې بچ کی. فانظر وګوره کیف کان عاقبت المکذبین چې څرنګه شو انجام د دروغجنو د دروغ ویونکو. نو چې څنګه د انجام د دروغ ویونکي نو دا د علماء یو مسله د بین المنز اختلافي چې د شرک نه پس یعنی یو کس د شرک نه پس کومه غټه ګناه ده کومه غټه ګناه ده. نو بعض علماء یو بل یاد کړی ده خو د ډیرو علماء په دې باندې د غری د جمهور رائے ده چې دروغ ویل چې دا غټه ګناه ده. دروغ ویل دا غټه ګناه نن سبا مسلمانان په ټول وخت الله دې بچ کی. ام آتیناهم آیا ورکړو موږ دیوتا کتابن کتاب من قبله وړاندې د دینا فهم به بس دی باغی باندې مستمسکون مضبوط دی بل قالو چې دی باغی باندې بلکې مو ورکړو موږ دیوتا وړاندې د دینا یا کتاب فهم به چې دی باغی باندې مستمسکون مضبوط دی بل قالو بلکې ویلی دیو بلکې وای دی ان وجدنا یقینا موږ مندل دی خپل پلارانو لره علی امه په یو دین باندې و ان علی آثار مو یقینا من فاثارو د هغو باندې مهتدون لارمومو من دای په اثارو باندې لارمومو. وکذالک هم دکشان ما ارسلنا من نور علیګل من قبل کمخ کې دستانه فی قريه بهیس یو علاقه کې من نذیر سوکویر ورکون کی الا قال مترفوها مگر او بول اسود حال دغه کری ان وجدنا یقینا من مندل دی ابا نخبر پلار نکونه علی امه بخبل سبانه امنګ موندلې د خپل پلار نکونه علی امه په یو دین باندې په یو ډله ټپله باندې په یو لار باندې و ان علی آثارهم یقینا من د هغو فاثارو باندې مقتدون تلون کیو قدم غستون کیو. قال نو ویل ورته دی پیغمبر اولو جئتکم اگر کما راوړی دی تاسو ته بیاهدا اگر کزرا غریم تاسو ته بیاهدا بزیاد هدایت باندې مما د هغه سنه وجدتم چې تاسو موندلې دی علیه باغی باندې آباکم خپل پلار نکونا. قالو نو دی بول لول انا یقینا منګه بما په هغه څه باندې ارسلتم چې تاسو را لیږلي شوي به باغې باندې کافرون انکاریان یو. الله هم دې وساتي. فانتقمنا نو بس موږ انتقام واغستو منهم دغه کفارنا. فانظر وګوره کیف چې څنګه شکانه کیف چې څرنګه شکانه چې هو عاقبت المکذبین هغه انجام د دروغجنو